अस्सलाम वालेकुम मलगुरो په لیجند لیگ کې فواد عالم پسې د بابر اعظم فینس د بابر اعظم مینوالو چغې وهلې دي. فواد عالم ته څه ویلي دا ویډیو در سره هم مکمل شریک کوم، تاسو به خپله واورئ چې د بابر اعظم فینس فواد عالم له څه ویلي دي او هغې نه پس په خپله هم ډیټیل سره تبصره کوو. د بابر اعظم کریزي فینس چې کوم دي په دې دنیا کې موجود دي، د دنیا په ګوټ ګوټ کې د بابر اعظم فینس موجود دي. خیر د بابر اعظم په فینس باندې د ویډیو اینډ کې خبره کوو، خو هغې نه مخکې تاسو د فواد عالم دا ویډیو وګورئ چې دله د بابر اعظم د مینوال څه ویلي دي په لیجند لیگ کې. راځئ دا ویډیو وګورئ. बाबर के खिलाफ बहुत बातें करते थे शहजाद के साथ मिलके आप पर दोनों, ये बहुत गलत बात है। हमारा स्टार है वो, बहुत गलत बात है, बहुत बातें किया, बहुत गलत बात है, सही बात है। ملګرو تاسو د فواد عالم دا ویډیو وکړه چې فینس ول سوي، تاسو به اوریدلی هم وي چې دای خپلو کې څه کنورسر کچري تاسو په نه پوه شوي، نو زه به د ډیټیل سره وایم چې د بابر اعظم د مینوال فواد عالم ته وي چې تا بابر اعظم پسې ولې خبرې کړې دي، ته احمد شهزاد سره یو ځای شوي او تا بابر اعظم پسې خبرې کړې دي. فواد عالم ولا وایي چې وروره ما کله بابر اعظم پسې خبرې کړې، ولا هلته نه وایي کله مې کړې دي، څه خبرې مې کړې دي. لکه فواد عالم چې کوم دی هغه له هم پته ده چې د بابر اعظم مینوال چې کوم دی په دنیا کې سیوا دي، او فواد عالم خپل هم څه دومره غټ پلیر نه دی تیر شوی، د خپل هم څه دومره غټ کلاړي نه دی تیر شوی. خو دا هغه ټایم کې چې څه ټایم د لوبه کوله، هغه ټایم کې د ترو یا ماما یو نو هغه د پی سی بي چیرمن او انتخاب عالم که تاسو له یار شي د انضمام دی په وخت کې هغه ټایم کې انتخاب عالم د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نو دایر واره دی یا خورای دی چې سه هم دی یا زوی دی نو دی هغه راوستو کرکټ لا په تاسو له پتر پاکستان کې پرشي کلاړیان ډیر زیات راځي په ټیم کې، نو دا هم یو پرشي کلاړي و د سو دومره ښه پرفارمنسز یا های ولټیج پرفارمنسز د د نشته دی. خدا چې کوم دی دومره دغه پلیر هم نه دی، لکه مطلب چې پس نیگیټیو خبره نه کوي. د یو شو کې بابر اعظم پسې خبرې کړې وي خو هغه ټو د پوینټ خبرې وي، هغه د بابر اعظم پرسنل شوی نو د هغه چې کوم ټیکنیکل ایشوز یا ټیکنیکل خبرې وي د هغه شارټ سلیکشن حوالې سره د کړې وي کې د غلطه خبره نه وکړي فواد عالم او د خامخا دومره یو سړی انټرنیشنل کرکټ وکړي نو بیا هغه د ینګسټر غلطیانې په اسانه راویښ شي. نو دا چې یو زوړ کلاړي دی د نوو کلاړیانو غلطیانې راویښ شي، انټرنیشنل لوبې کړي دي، هارډبال لوبې ډېره کړې ده، که په شفارسو کارسو خو لږ ټایم خو د پاکستان ټیم کې پاتې شوی نو لږ ډېر ایکسپیرینس په لري. نو دغه په یو شو کې بابر اعظم حوالې سره خبرې کړي نو هغه ټو د پوینټ خبرې وي، هغه بابر اعظم حوالې سره نیگیټیو خبرې نه وي، لکه څنګه چې احمد شهزاد خو بیخي بابر اعظم پسې لګېدلی دی، داسې یو صحافي دی شعیب جټي نوم دی د ما خیال هغه ورپسې لګېدلی دی. دې نه علاوه یو فرقان بټي دی د اردو ویډیو جوړوي، تاسو به هم کېدای شي ویډیوز ګورئ، هغه هم موسټلی بابر اعظم خلاف خبرې کوي. داسې نور هم ډېر دي چې بابر اعظم خلاف دي، مکمل خلاف دي، لکه هغه د هر څه د بابر اعظم په سر. لکه تاسو کتلی چې پرون کوم میچ شوی دی د بنگلادیش نه پاکستان میچ بایللی، که په دې میچ کې بابر اعظم وی نو بابر اعظم باندې به غټ تنقید کېدو، که بابر اعظم سکور کړی وی او که نه وی کړی خو په هغه به تنقید کېدو. جی نو خیر دا د فواد عالم د بابر اعظم او د فواد عالم د بابر اعظم فینز او فواد عالم حوالې سره یو ویډیو چې ما وی تاسو سره هم شریک کما، نو دې حوالې سره تاسو سره یې لرئ کمنټ لازمي